बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक स्पेशल सरा जीम ज़ियाउल्ला ग्रानू कतुनको په دنني प्रोग्राम کې مونږه درې اهمي موضوع وروړي دي پای باندې به مونږ خبرې اترې کوو. لومبۍ چې کومه موضوع د هغه تعلیم حوالې سره او سپیشلی د یونیورسټیانو حوالې سره ده. په پېښور کې چې کومه انجینرینګ یونیورسټي ده هغې وایس چانسلر چې کوم دی نو تقریبا یو میاشت شوه چې د هغې وایس چانسلر نشته دی او بیا د هغې پرو وایس چانسلر هم نشته دی. نو بیا چې د یونیورسټۍ کوم انتظامي امور دي کومې اهمې فیصلې چې کیږي نو هغه دا وخت پاتې دي او ټول نظام ترې نه متاثره شوی دی. دې د وجې سټوډنټان څومره متاثره کیږي دغه یونیورسټي څومره متاثره کیږي او بیا سپیشلی د دغه ځای استادان څومره متاثره کیږي دغه دپاره به مونږ خبرې اترې کوو چې دغلته کې د هغې چې کوم استادان دي هغې سره به هم رابطه کوو چې دغه څه مسلې دی ته او د څومره وخت نه دی وایس چانسلر نشته او دغه وایس چانسلر د نشوالي له وجې دوی څومره مشکلاتو سره مخ دي. دویمه چې کومه ایشو د هغه مونږ سره د بیوټي پارلر او د حجام حوالې سره ده. که مونږ وګورو کرونا وبا د وجې چې کوم دی لاکډاون راغلی ټول مارکیټونه پکې متاثره شوي ټول کاروبارونه متاثره شوي دي. دغه شان اوس هم چې کوم دی نو په هفته کې تقریبا 3 ورځې چې کوم دی نو دغه 2 ورځې مارکیټونه بند دي هغې د وجې چې کوم کاروبار دی هغه هم ورسره متاثره کیږي. بیا که مونږ وګورو نو حکومت چې کوم دی نو دې نه مخکې مکمل لاکډاون لګولی بیا رو رو لاکډاون ختم کو اوس سمارټ لاکډاون ته مونږ روان یو هغه علاقې بندي په کوم کې چې کرونا وایرس کیسونه زیات وي. نو په دې باندې به خبرې اترې کوو چې بیوټي پارلر او حجام چې کوم کاروبار دی هغه څومره متاثره شوی دی. بیا د دې لپاره چې کوم ایس او پیز راغلي دي حکومت دې ته کوم ایس او پیز لاندې دغه دوکانونه کاروبارونه کلاولو فیصله کړې ده په دې باندې څومره عمل کیږي او څومره نه کیږي او بیا که مونږ وګورو نو دغلته کې دی دا څنګه یقیني کوي په دې باندې به هم خبرې ترې کوو. د پروګرام په درېیمه برخه کې به مونږ اوبو حوالې سره خبره کوو چې مونږ کوم وګورو ماحولیاتو کې چې کوم زمونږ ګندګي راغلی دا زمونږ ماحول خراب شوی دی پای کې اوبه هم یو ډېر اهم څیز دی او د اوبو ګندګۍ حوالې سره او دغه د ګندګۍ نه بچ کولو حوالې سره او بیا عوامو ته صفا اوبو حوالې سره واټر ریسورس کمیشن جوړولو فیصله شوې ده چې د دې چیرمین به زمونږ د صوبې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان وي. نو په دې باندې به خبرې اترې کوو چې دغه به څومره کار کوي خلکو ته به صفا اوبه څومره ورکوي او دغه د اوبه د ګندګۍ نه بچ کولو دپاره چې کوم دی نو څومره به دغه هلې ځلې کیږي په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. دغه ایشوز ته راتلو نه مخکې مونږ سره به نن پروګرام کې موجود وي زمونږ صحافي ملګری محمد ارشاد صاحب تاسو ته پروګرام کې هرګلی وي. مهرباني دی الله صاحب. ارشاد صاحب لومبۍ ایشوز ته راځو تاسو ایجوکیشن بیډ هم کور کوئ زمونږ چې کوم په پېښور کې انجینرینګ یونیورسټي ده یو ای ټي چې هغې وایس چانسلر تقریبا یو میاشت شوه چې نشته. تاسو وایئ چې د ادارې یو مشر نی هغه اداره څومره متاثره کیږي؟ بالکل ضیاء الله څنګه چې تاسو خبره وکړه په ایکټ کې دا دي چې کله کومه یونیورسټي د هغې وایس چانسلر هغې ټایم پوره کېږي نو 6 میاشتې مخکې د هغې لپاره د پرو وایس چانسلر یا د نورو چې کوم وایس چانسلران دي د هغې لپاره ایډورټیزمنټ وشي او د هغې باقاعده چې هغه ټینیور پوره کوي نو د هغې سره بیا بل وایس چانسلر راغلی وي. خو د بدقسمتۍ نه په انجینرینګ یونیورسټي که موږ وګورو د پېښور د ټول نه د صوبې به زموږ د ټول نه لویه انجینرینګ یونیورسټي ده زړه یونیورسټي ده او په هغې کې دغه وایس چانسلر چې کوم دی نو هغه تقریبا میاشت نه ډېر کېږي په 8 تاریخ باندې زما په خیال سره د جون هغې ریټایر شوي دي هغې چې کوم مدت ملازمت ختم شوی دی او په یو ای ټي کې د ټول نه بله مسله ده ضیاء الله صاحب چې هلته هغه پرو وایس چانسلر هم نشته. مطلب پرو وایس چانسلر د دې دپاره پر یونیورسټو کې تعینات شوی دی پېښور یونیورسټي نورو یونیورسټو کې هغه تعینات شوي دي د هغې مقصد هم دغه وي چې کله وایس چانسلر نه وي نو د دغه د نوي او د یا د مستقل وایس چانسلر راتلو پورې څومره چې هغه کم امور وي نو هغه پرو وایس چانسلر چې کوم دی نو هغه امور هغه سرته رسوي. خو په یو ای ټي کې دغه هم نشته نو په دې کې ډېر مسایل چې کوم دي نو مخې ته راغلي دي. اوس که موږ وګورو ضیاء الله صاحب د دې یو انجینرینګ کالجونو دپاره به یو ټیسټ وس کېږي دا ډېر زیات یو مهم دغه دی په هغې کې وایس چانسلر صاحب نشته دغه شان د هغې سینډیکیټ دی د هغې نورې چې کومې غټې فیصلې دي تر دې دمه خو چې کوم د هغې سینیر ډین دی هغه ته دغه والا شوي دي چې کوم د یونیورسټي لوک اپټر دی هغې کوي خو لږ مطلب چې کوم وایس چانسلر دی چې کوم دغه کوم اختیارات دي هغې نشي استعمالولی نو دغه سینډیکیټ نورې چې کوم مسایل دي هغه په هغه باندې که د یونیورسټي چې کوم ټیچر دي د هغې سره زموږ خبرې اترې وشي نو هغه به په دې باندې ډېر زیات ښه پوهېږي. خو دغه چې کوم دي نو فی الحال دغه مسایل مخې ته راغلي دي چې د هغې نه د یونیورسټي چې کوم امور دي موږ دلته انلاین کلاسز هم روان دي په هغې باندې هم اثر کېدلی شي ځکه چې یو کور ظاهري خبره ده یو کور مشر نه وي نو هغه به بیا هغه حالات هغه شانتې نه چلېږي څومره چې د یو مشر په موجودګۍ کې چلېږي. صحیح. ارشاد صاحب که موږ وګورو نو دې چې کوم دی نو دغه یو طریقه هم وي چې الریډي ګورمنټ ته پتې چې دغه یونیورسټۍ چې کوم وایس چانسلر
چانسلر دی مونږ سره د هغه مدت ملازمت ختمېدو واله دی یا مونږ دې ټرانسفر کوو نو الټرنیټ یو بندوبست خو کېږي د مخکې نه به چې کوم دی نو ته د بل وایس چانسلر تعیناتي هم کې هغې دپاره ورته اشتهار ورکړې نو هغه تاسو څه وایي چې دلته کې کمزوري ده چا د حکومت بالکل په دغه ځای کې که مونږ ضیاء الله صاحب وګورو د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا تېر وختونو کې که تاسو خیال وي نو په 9 یونیورسټیانو کې وایس چانسلران چې کوم د ډېر وخت پورې هغه نه وو بیا د هغې اعلامیه وشوه هغه تعینات کړی شو اوس هم داسې یو خیبر میډیکل یونیورسټي دی چې د هغې وایس چانسلر مدت هم ختمېدو والا دی دا شان یو ده داسې نور یونیورسټیز هم شته چې د هغې د وایس چانسلر مدت ملازمت ختم شوی دی خو تاسو ته ما ووایي چې د قانون لاندې دا د وخت نه مخکې د دې لپاره ایډورټیزمنټ کېږي او که دغه زر دغه وایس چانسلر چې کوم دی دغه تعیناتي په عمل کې رانوستلی شي نو د هغې سره سره پرو وایس چانسلر چې کوم دی نو هغه په تعینات کول ضروري وي چې کله زما د انجینر یونیورسټي چې کوم ټیچرز د هغې سره زما خبرې کېدې نو هغې دا وایي چې تقریبا څه 3 میاشتې وړاندې د پرو وایس چانسلر دپاره دیو هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دغه کړی دی دا پرو وایس چانسلر چې کوم وي دا زیاتره چې کوم سینیر ډین وي یا هغه وي یا دغه شانې بل ډین او دغه چې کوم سینیر ترین کس وي نو هغې اپاینټ کېږي او د هغې بیا خپل کرایټیریا وي نو د هغې لپاره دوی چې کوم دغه دي ډاکومنټ درخواست وغیره څه طریقه کار چې وي هغه هایر ایجوکیشن کمیشن دوی الریډي لیږلی هم دی او د هغې باوجود چې کوم دی نو په دغه کې لملیټ کېږي او دغه له وجې نه چې کوم دغه یونیورسټۍ کې مختلف مسایل دي نو هغه مخې ته راغلي دي صحیح ارشاد صاحب که مونږ وګورو د پی ټي آی چې کله ګورمنټ راغلی هغې په تعلیم چې کوم دی نو ډېره زیات توجه ورکوي او دا د هغې منشور هم چې مونږ دلته تعلیمي ایمرجنسي راولو خلکو ته پیله مونږ تعلیم ورکو نو تاسو څه ګڼئ چې کله مونږ وکت زمونږ خیبر پښتونخوا چې کوم ګورنر دی شاه فرمان صاحب هغې تېره ورځ د یونیورسټو حوالې سره یو فیصله هم کړې وه د پیپر چیکینګ حوالې سره دغه د دې نه علاوه چې کوم دی نو یونیورسټۍ د مالي بحران ښکار هم دی ډېرو یونیورسټو سره دغه مشکلات هم دي د دغه یونیورسټو چې کومې مسلې دي وایس چانسلر نشته دی دغه هلته کې سټاف کمې دی سټوډنټانو ته سهولیات نشته دی یا چې کوم دی دغه هلته مالي بحران دی نو د دې دپاره تاسو څه ګڼئ چې د تیر ګورمنټ که مونږ وګورو او اوس ګورمنټ دا کمپیر کوي نو تاسو وایي چې څه ښه اقدامات شوي دي څه تبدیلي راغلې ده بالکل ګوره کېږي اقدامات داسې موږ نشو ویلی چې دوی نه کوي دوی هم کوي خو اصل کې ټول غټه مسله چې کوم راغله هغه د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا راغله هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم دی نو یونیورسټیانو ته به دوی فنډ ورکو ګوره یونیورسټیان ضیاء الله د یونیورسټیانو په حوالې سره زمونږ یو آیډیا زموږ دا چاته جوړه شوې ده چې دا پیسې دا به د خلکو نه فیسونه اخلي یا به نور څه د دې به آمدن وي خو یونیورسټیانې چې کوم دي ضیاء الله صاحب دا خساره ده د حکومت لپاره دا خساره ده هغه چې کوم دی نو هغه سټوډنټس پرووایډ کوي هغه تعلیم چې کوم دی اعلی تعلیم یافته خلک چې کوم دي هغه د ملک له ورکوي نو دغه چې کوم په تعلیم باندې حکومت چې کوم دی او په تعلیم باندې پیسې لګوي یونیورسټیانې چې کوم دي هغې دا کار نه دی چې دا د خلکو نه ډېر ډېر فیسونه واخلي او دغه خپلې خسارې دي پوره کړي په خساره کې به یونیورسټي راځي هغې له به حکومت بوله پیسې ورکوي خو هایر ایجوکیشن کمیشن په تېرو وختونو کې به پیسې ورکولي خو دا 4-5 کاله کې هغې په دې باندې وخت په وخت باندې کټ لګوي او د هغې د وجې نه بیا دوی مجبوره کېږي چې دوی پر خپل فیسونو کې اضافه وکړي تاسو د خبره وکړه د پرچو او دغه شانې د یونیورسټیانو نورو د پیوټا لخوا احتجاجونه روان دي هغې نن هم اعلان کړی دی چې موږ به سبا نه چې کوم د پیر ورځ نه به موږ احتجاج کوو د هغې وایي چې په یونیورسټیانو کې کوم برتیانې شوي دي برتیانې کې د ضرورت دی د کومې تقرریانې دي کوم لیکچرر چې کوم دي هغه په کنټریکټ باندې دي هغه مستقل کول لپاره دیو احتجاج کړی دیو سره بیا حکومت خبرې وکړې دیو چې کوم دی آنلاین کلاسونه د بایکاټ اعلان هم کړی بیا چې کله د حکومت د دوی سره خبرې اترې وشوې نو هغه کې بیا دیو ته یقین دهاني ورکړی شوه د پیوټا چې کوم مشرانو هغې سره د حکومت د وایس چانسلر سره د رجسټرار سره د پېښور یونیورسټۍ د هغې سره ناسته وکړه او هغې ته دا وویل چې تاسو ته موږ دغه چې کوم دی سمري هغه لیږلی شوی د مخکې او په دې باندې کار روان دی او په ورځ دوه کې به د ستاسو دغه مسله حل شي صحیح ارشاد صاحب ستاسو خبره جاري ساتو دا وخت موږ سره د یونیورسټي اف انجینرینګ اینډ ټیکنالوژي پېښور چې کوم د استادانو جنرال سیکرټري ډاکټر صادق علي هغې موږ سره موجود دي ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مهرباني ډېره مننه جی ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې ستاسو په یونیورسټۍ کې نه وایس چانسلر شته نه پرو وایس چانسلر شته دغه هلته کې یونیورسټۍ ته څه مسلې ورپېښې دي د دغه وایس چانسلر نشوالي د وجې دا لکه تاسو ته پیل لږ مو د په تاسو له درکم د لکه د کم د کې پی یونیورسټي اکټ دی 2012 هغه په 2016 کې امینډ شوی دی هغې په مطابق د ټولو یونیورسټیانو اخري میاشتې کله وایس چانسلر اخري شپږ میاشتې پاتې وي
پکار دی د نوي وایس چانسلر کومه تقرری دی د هغه پروسس شروع شي صحیح او کله وایس چانسلر کله ټیک ختميږي د ټایم نوې چانسلر تیار وي وایس چانسلر دغه ټیک وکي صحیح خو دا خو تر اوسه پورې نه دی شوی په جنوري کې د ایڈورټایزمنت شو د انجینیرینګ یونیورسيټي وایس چانسلر اپلیکیشن بم راغلی وي پروسس بم شروع وي خو د کم سرچ کمیټي دا او ایچ ډي دا هغه دی کې ما خل سکسسفل نه دي څنګه دا شی په ټایم باندې وکي ها لکه دا خو ځکه شو دا پروسس لوسه پورې روان دی لکه د دې لکه دا پروسس تک انتظار په دوران کې د یونیورسيټي کې خامخا د وایس چانسلر تلو نمخ کې د پرو وایس چانسلر موجودګي ضروری دی داغه د ایکټ په مطابق د دې ایکټ کوم ماته ست ذکر وکړو هغه په مطابق پکار دی هغه ټیک اور وکي تر سو پورې پورا وایس چانسلر نیو راغلی هغه به تور ایکټینګ وایس چانسلر کار کوي خو د مونږ ډیر زیات انفورچونټ دی د دوانه د مونږ موجود نه دي ته دې میاشت یو میاشت وشوه او دغه میاشت ډیر زیاته اهم ده د جون او د جولای د دې وخت کې بجټونه پاس کیږي تر اوسه پورې د مونږ د یونیورسيټي د بجټ پروسس لا شروع شوی نه دی په دې هغه کې ډېری کمیټیان وي هغه کمیټیانو سرپرستی وایس چانسلر کوي هغه کمیټي بیا غنه علاوه د کله بجټ ته تیار شي په تیاری کمیټیانو نه پاس شي نغه پر ریکمنډیشن راځي شي نغه فینانس اند پلانینګ کمیشن ته ځي هغه پلانینګ کمیشن څخه کوم بجټ تغیر داغي چیرم ځکه وایس چانسلر کې هغه د صوبایي حکومت هم ځکه د سیکریټریټ نمائندګي وي خو چیرې ځکه وایس چانسلر کې هغه نه په سندیکیټ ته ځي سندیکیټ هم وایس چانسلر نه بغیر نه کیږي نو دا ټول پروسس کوم دی ایثار دي دین علاوه تاسو دام وایم کنه چې دی وخت آنلاین کلاس شروع دي هغه ډیفرنٹ لکه پالیسی ډیسیژن کې دي شي چرته لکه او زمونږه میډ ټرم ایگزام وشو هغه کې سم پرابلم راوځي هغه کې پالیسی میکینګ د کمپیټنٹ اتھارټي غیر موجودګي کې دا مسله خامخاوي دین علاوه د مونږ انجینیرینګ یونیورسيټي جولای میاشت کې همیشه انټری ټیسټ شوی یا د اډمیشنز کوم نوې پالیسی وی هغه مرتب کیږي خود دې غیر موجودګي کې هغه تر اوسه پوری وساره دی اوسه پوری یونیورسيټي هیڅ پته نشته موږ په کومه طریقې سره زو پالیسی به جوړو په دې پالیسی د روټین کارونه خو تقریبا څه حد پورې روان دي د موږ رجسترار موجود دي ډینان موجود دي هغه د روټین مته کلاسز او د ټیچرانو وړي مسلې حل کوي لیکن میجر پالیسی د ټایم ډیر اهم دی په دې دوران کې د وایس چانسلري موجودګي او غیر موجودګي د یونیورسيټي لپاره د انجینیرینګ یونیورسيټي د خیبر پختونخوا ټول نه غټه یونیورسيټي ده دا ټولو کې مته ټولو ضلعو کې د کیمپسز موجود دي د دونه غټه یونیورسيټي د سرپرست نه بغیر زما څه خیال دا ډیر انفورچونټ سچويشن دی ډاکټر صاحب لګا دا وایي تاسو خبره وکړه چې کوم د بجټ تیاری د پای کې د وایس چانسلر چې کوم دا موجودګي داغه ضروری وي دا شاید په دې وخت کې موجوده حالاتو کې یونیورسيټي لوک افټر سو کوي او چې هغه سو کوي تاسو سینیئر ډین خبره وکړه نو آیا هغه ته دا اختیار نشته چې دغه بجټ یا کوم د تیاری کوم مراحل دي پای کې هغه د وایس چانسلر هغه کوم اختیارات دی هغه استعمال کی نه بالکل دا مطلب یو قسم کې د ډین څخه کم دی ګر ایڈمنسټریټیو افیر کې آشن نشي کوله لکه ایکټ کې د اجازه نه وی څنګه ټیک دی هغه لکه اوور سایډ کولې شي روټین میټر چلو شي پالیسی غټ میټر کې هغه د اختیارات نشته دا کوم د پرو وایس چانسلر کوم پوسټ د موستلی د سینیئر موست درې کسانو نه یو نومینیټ کیږي د دې کیس هم در سلورو میاشتونه د صوبایي حکومت د چانسلر افیس یا د د ایچ ډي په اخواته دفترو کې ګرځي لکه فیصله نشي کوله مطلب دا ډیر زیات د غټ یونیورسيټیانو سره د پته حکومت نه خاص کوم چې دا ډیر زیات لکه مثلا کې د سره دونه زیات اغه نشي د دې خیالاتو کې د مونږ ته د پته لګي کوم مشکلات دي لکه د مونږ ټول نه غټ غیر اډمیشن د مونږ پیسې راځي اگر اډمیشن کا ټایم سره ونه شو د مونږ یونیورسيټي پوره کال د بجټ تنخواګانو مسایل یو ټول ورځ د ټیچران کم د روډونو دراوتی وي سټوډنټان روډونو دراوتی وي د به بدري یونیورسيټي د صوبایي حکومت د لپاره ډېر زیات د هغه د سچويشن وي تاسو یو بل خبر وکم نن تاسو ته کنه دی مې هغه تجزیه ودا نه کوو ځکه کوم لیټر راغلی دی د چانسلر افیس نه د 2 ورځې مخکې لیټر راغلی دی هغه کې د ایگزام پیپر کوم پالیسی دی هغه بالکل نوې کړی دا مته بالکل سایت نوې طریقې سره یو انسټرکشن کړی دی هغه یو بل خبره دی کې ما ریزرویشن شته دي پلیز دا مته امپلیمنټیشن کې ډېر غټ مسایل جوړ شي خو هغه ته مونږ اډاپټ کوم د انسټرکشن راغلی یا لیټر یونیورسيټي ته راغلی دي هغه به مونږ اکیډمیک کونسل نه پاس کو اکیډمیک کونسل بیا دلته کوم دی وایس چانسلر موجودګي ضروری ده یا ایکټینګ وایس چانسلر یا پرو وایس چانسلر په شکل کې یا پرو وایس چانسلر نو دا ډیر ضروری دی ډاکټر صاحب لګا دا مو چې کله ویسټ هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا
ټولو یونیورسټیانو چې کوم دي وایس چانسلرانو ته دا اختیار ورکړی شوی دی دغه شان د هغې سینډیکیټ ته دا اجلاس ورکړی شوی دی چې تاسو به وګورئ او په دغه بتدریج چې کوم د کلاسونو سلسله د یونیورسټي د کلا وهلو اوس خو چونکې آنلاین کلاسز روان دي په یو ټي کې هم دي په نورو یونیورسټیانو کې هم دي خو دا چې کوم نارمل روټین کلاسز دي هغه ویلي چې دا د اختیار وایس چانسلرانو سره دی او یا دغه شانې چې کوم د سینډیکیټ اجلاس دی هغې سینډیکیټ هم د دې فیصله کولی شي نو چې دلته وایس چانسلر نشته د سینډیکیټ اجلاس هغه د وایس چانسلر نه بغیر کیدی نشي نو بیا په یو ای ټي کې چې کوم دغه کلاسز دي دغه به همدغه شانتې پینډینګ کې پراته وي د لکه تر اوسه پورې دا سیمستر خو کوم د اکیډمیک کونسل د مونږه لکه د پلونکي کوم وایس چانسلر هغه موجود دی کې اکیډمیک کونسل آنلاین میټینګ شوی هغه دا د دې سیمستر د لپاره خو اپروول ورکړی دی مطلب دا سیمستر خو ماخله تقریبا 15 هفتې پاتې دی بعد ختميږي د مونږ میډ ټرم ایگزام سکسسفولي وشو خو هغه کوم د کلاسز به مو شي ټیچران لګي دي لکه محدود صورتحال کې هغه تقریبا خپل لیپټاپ باندې خپل کورونو انټرنیټ باندې هغه څه حد پورې سټوډنټان سټیسفای کوي مسائل شته او مسائل ورځ نه بل ورځ ختميږي خو لکه دا نوې پالیسي راغلې ده لکه ریسنټلی فیډرل منسټر ایجوکیشن څخه هغه ورکړه دا په تدریج پلاویږي د اگست نه دغه شن پالیسیانو د لپاره اس او پیز د لپاره دا ټول شیزونه بیا اکیډمیک کونسل د بچي اکیډمیک کونسل بیا څه کوم دی وایس چانسلر نه بغیر نه کیږي هغه میټینګ مشکل ہے د کنډکټ کی بلکې ایکټ کی اجازه نشته انسټیټیوټ کی اجازه نشته د سرپرست ضروری جی سر ډاکټر صاحب مونږ سره وخت لګ دی او صرف اخیری کوېسچن د نکوما چې کوم را روان د دینه پس په زمونږه انټریټس کیږي د انجینرینګ یونیورسيټو لپاره هغه څومره متاثر کېدی شي که شارټ راته وایي نو ما خو درته وی هغه لاست ایئر کوم په جولای کې د موږ انټریټس شو او تر اوسه پورې هیڅ ډایرکشن نشته لکه مثلا چې یو میاشت نه یا یو میاشت نه وای چانسلر څخه کوم د اکټیو نوي هغه لپاره ډایرکشن نشته له اوسه پورې ایچ ای سی څخه کوم د دا ویلي تاسو انټریټس والی یا ما والی یا انټریټس کوالی څنګه اس او پی سره بسنګ دي لپاره د موږ او بل تاسو دا وینئ چې دا کوم د ټیسټونه دي کنه لکه انجینرینګ د ایټا ټیسټونه د میډیکل ټول هغه کوم انجینرینګ یونیورسيټي نه دا ټول کنټرول د سره ده او د موږ وای چانسلر موجودګي نه وی کنه نمبر د اډمیشن پالیسی هغه پوسیبل نه دی اوس پورې یونیورسيټي ته خاص پته نه لګي کوم طرف ته بوزو صحیح ډیر مننه ډاکټر صاحب مونږ ته وخت راکولو ګرانو کتونکو د پروګرام دغه ډومبه برخه چې کوم دی هغه سر ته وخت ډیر زیات کم دی یو بریک طرف ته ځو واپس راځو بیا نور خبرې کوو ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې خبره وکړو د کاروبار حوالې سره چې کرونا وبا د وجې په ټول پاکستان کې بلکې په ټولو دنیا کې کاروبارونه متاثر شوي دي او بیا په هغې کې یو کاروبار زمونږ د بیوټي پارلر یا د هیر ډریسر هم دی چې موږ ورته په عام زبان کې سکاوي یا حجام وایو د کرونا وبا د وجې چې کوم دی نو دغه لاک ډاون لګېدلی دی په هغې کې بیا چې کوم دی نو که موږ وکتل او په سټارټ کې دلته په پاکستان کې چې کله لاک ډاون ولګېدو مکمل مارکیټونه بند شو په هغې کې یو دکان هم نه کولو بیا د هغې نه پس ورو چې لاک ډاون چې کله کمېدو نو بیا دوکانونه کلو شو د SOPs لاندې په هفته کې چې کوم دی 2 ورځې بند دي نور کلو وي په دغې د وجې چې کوم دی نو که موږ سپیشلی د بیوټي پارلر یا موږ د دغه سکاوو د حجام خبرو وکړو نو هغه هم ډېر زیات متاثر شوي دي که موږ وګورو په دغه کرونا وبا د وجې چې کوم دی نو په دغه ودونه هم ډېر زیات کم دي که کېږي نو ډېر سادګۍ سره کېږي د SOPs لاندې کېږي او بیا د دغه ودونو د وجې به په دغه بیوټي پارلر او په حجام باندې چې کوم دی نو ډېر زیات رش او دغه خلک بتله دي کاروبار به روان و د دغې د وجې هم چې کوم دی کاروبار ډېر زیات متاثر شوی دی او دغه روزګار سره ډېر زیات خلک تړلي چې چرته کې به دغه خلکو چې کوم دی خپله روزي ګټله ارشاد صاحب که موږ وګورو نو ټول کاروبارونه متاثره شوي د هغې کې یو چې کوم دی موږ سره دغه بیوټي پارلرز یا هیر ډریسر هم دي دوی هم ډېر زیات متاثره شوي دي که موږ وګورو نو دغه SOPs لاندې چې کوم دی نو دوی کلو شوي دي بیا چې کوم دی 2 ورځې چې کوم دی په هفته کې دوی دوکانونه هم بند وي هغه کرایان هم پرې راځي دې نه مخکې چې کله مکمل لاکډاون نو هغه کرایان پرې هم راغلي وي دلته کې دوکانونه بند وو د دې کرایان هم راځي مزدوران هم دی سره هغوی هم متاثره شو څه به وایي چې لکه دغه SOPs لاندې چې بیا دوی دوباره کلو شوي دي که نه نو دغه ازاله دی کېږي چې دغه کوم دوی مرستو تاوان کړی دی او اوس هم دوی تاوان سره روان دی چې مخ دي بلکل ضیاء الله صاحب تاسو خبره وکړه هر کاروبار چې کوم دی نو هغه د دې کورونا د وجې نه لاکډاون د وجې نه دغه شوی دی یو خبره ډېره زیاته کېږي تاسو به هم اورېدلي چې یاره په 2020 کې
ته ژوندی پاتې شي او که تاسو جاب یو هغه جاب ته مطلب انجاب پاتې شي دا ستا لپاره ډېره زیاته د کامیابۍ خبره ده. نو بهرحال دې ته هم چې کوم هیر ډریسرز دي یا بیوټي پارلرز دي هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. موږ منو د هغې سره تړلي ډېر زیات خلک دي. دا داسې خلک دي مطلب چې دوی نور مطلب څه دیاړي مزدوري خو هر څوک دغه نه وي که نه هر څوک دغه کولی خو هم نه شي. هغه دیاړي مزدوري هم نشته. دا خلک چې کوم دي نو هغه دوی چې کوم ګټلي وي مخکې کار څومره لږ ډېر څه دغه چا سره وو نو هغه دوی یو الریډي خو دوی ډېر زیات انویسټمنټ هم کړی پر خپلو دوکانونو باندې په خپل دغه باندې دوی هغه چې کوم دغه وي بیوټي پارلرز وي یا دغه شانې د دوی دا کوم سیلون وغیره جوړوي نو په هغې دوی الریډي ډېره زیاته خرچه کړي. بیا چې کوم منتلي د دوی هومره راځي چې منتلي څومره دوی خرچه کېږي دومره دوی ګټي. مطلب دیو د څه ډېر زیات دغه موږ نشو ویلی چې په دې کې څه ډېر زیات غټ دغه دوی کولی شي خو بهرحال دوی ته هم ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. حکومت نه که اوس موږ دا مطالبه کوو چې هغه دوی له څه دغه وکړي څه پیکیج لاندې وکړي نو هغه حکومت نشي کولی. هغه حکومت چا له به هغې ته ورکوي ځکه چې یوازې دوی نه هره شعبه چې کوم ده هر کاروبار متاثره شوی دوی به چا له ته ورکوي. صحیح. او بیا موږ وګورو ارشاد صاحب چې کوم ایس او پیز بیا حکومت دغه دوی ته ورکوي چې دغه ایس او پیز لاندې به تاسو خپل دوکانونه خپل سیلون خپل بیوټي پارلر کولاوئ. تاسو بیا څه ګڼئ چې آیا موږ هم دومره خپل رول ادا کوو چې دغه ایس او پیز دغلته فالو کېږي؟ بالکل ایس او پیز چې کوم دي ضیاءالله صاحب ګوره د کورونا وبا چې کوم ده نو هغه موږ خیبر پښتونخوا خبره کوو نو هغه ایکټیو کیسز چې کوم دي نو هغه را روان دي ورو ورو کمیږي. هغه تېره ورځ چې کوم نو هغه 14,000 او بیا 11,000 9,000 8,000 پرونه ماته زرو مطلب ایکټیو کیسز چې کوم دي د هغې دغه را روان کمیږي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د دې کې ډېر وجوهات کېدای شي سمارټ لاک ډاون خبره تاسو وکړه په خپل انټرو کې تاسو ویله سمارټ لاک ډاون هم د دې یو دغه چې کوم علاقه دوی وګوري چې یاره په دغه علاقه کې زیات کیسز راځي د هیلث ډپارټمنټ چې کوم ډیټا ده د هغې مطابق نو هغې بیا دوی سمارټ لاک ډاون ولګوي نو هغې نه خلک بار ته ډېر ځي راځي نو هغه 15 ورځې هغه څومره خلک وي نو هغه بیا ټیک شي نور دا کم شي. نو بهرحال دا ډېر زیات ښه خبره ده. خو دغه چې کوم ایس او پیز دي دا ډېر زیات فالو کول پکار دي. که اوس فرض که یو حجام دکان ته تلل هلته هیر کټ کول هلته شیو جوړول دا یو ضرورت دی د هغې دپاره د کاروبار دی او عام یو سړي دپاره ضرورت دی. نو چې بیا دغه یو کاروبار یو ضرورت نه بیا یو څیز خورېږي یو وبا نو د هغې نه ښه دا چې دوی کوم ایس او پیز دي که فرض که د هغې یو 100 روپۍ د هغې نه زیات یا دوی هسې مطلب دوی خپل ریټ سي د هغه مقرر کوي یو باډي به وي دوی نو موږ تپوس هم کوو چې دوی په کومه طریقه مقرر کېږي. خو چې څومره ایس او پیز دي پکار چې په دې باندې هوبهو هغې عمل دغه شانتې وکړي ځکه چې د وبا په کمېدو ده نو که فرض که دغه شانې د بې احتیاطي که فرض که موږ کوو دوی موږ دا نه وایو چې دوی کوي خو که فرض که هلته کېږي نو بیا به د وبا چې کوم ده نو د کمېدو په ځای باندې بیا دوباره او دې کنټرول کولو کې زموږ ټولو کردار دی چې موږ ټول په دغه بالکل هر څوک په دې کې خپل کردار ادا کولی شي. د هر فرد چې کوم دی په دې کې ادارې په دې کې خپل کردار ادا کولی شي. که بیوټي پارلر دی په کې خپل کردار ادا کولی شي. که دغه شان سیلون دي کار څوک هم دي هر کس چې کوم دی دغه خپل رول جوړېږي په کار چې دغه وبا په مخنیوي کې موږ خپل کردار بالکل صحیح. ارشاد صاحب ستاسو طرف ته بیا راځو دوباره دا وخت موږ سره د سلیماني هیر ډریسر پیښور جنرال سیکرټري روزي خان موجود دی. روزي خان تاسو د خپل پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم. ډیره مننه یو جهان مننه د مشرق ټي وي چې هغې موږ له موقع راکړه او چې ګورمنټ ته زموږ څه خبرې دي هغه موږ وړاندې کړو. صحیح. روزي خان دا راته ووایي چې دغه کوم لاک ډاون راغلی دی کرونا وبا راغلی ده بیا د هغې نه پس د ایس او پیز لاندې دغه چې کوم دی نو دوکانونه بیا هم کلو شو د دغه وبا د وجې څومره نقصان شوی دی دا وخت چې کوم دی نو هیر ډریسر په څه حالت کې دي؟ یاره چې موږ سوچ وکړو او موږ د وروستو ټایم ته وګورو چې کوم د کرونا د 18 مارچ نه دی یو ګورمنټ نوټیفیکیشن جاری کو چې بهی هیر ډریسر شاپس چې څومره دي په هغې 15 ورځو دپاره پابندي ده. نو موږ د ګورمنټ په یو نوټیفیکیشن باندې بالکل هغې سره سات ورکو چې موږ پاکستانیان یو او زموږ یو ملک دی او موږ نه غواړو چې زموږ په وجه د څه دا وبا سیوا شي. نو بالکل موږ ګورمنټ سره په دې کې تعاون وکړو. موږ 15 ورځې دوکانونه بند کړل بیا د نه پس بل نوټیفیکیشن راغو. دا سلسله را روانه ده د دې نن تقریبا 116 ورځې وشولې یعنی 4 میاشتو ته برابرېدو والا دی. په دې 4 میاشتو کې پیله سټیپ کې دی موږ له د اختر څه 15 ورځې ټایم راکو او په هغه 15 ورځو کې زموږ کاروبار د نیم نه هم کم شو. ولې چې ایس او پیز داسې ایس او پیز و چې دی ویل تاسو به د یو سیټ مینس کې کم از کم 5 نه 6 فوټ فاصله ساتئ. نو که په کوم دکان کې 4 سیټونه و په هغې باندې په 2 سیټونو باندې به کار کېدو که په کوم کې 6 سیټونه ولته په 3 سیټونو باندې به کار کېدو نو دغسې زموږ کار هم کم شو.
کسټمر به هم هغه رنګ نه راتلل چې رش به موږ نه جوړولو 2 کسان 3 کسان به په دکان کې ناستو دې نه علاوه بیوټي پارلر چې څومره هم دي اوس د بیوټي پارلر تر اوسه پورې اجازت نشته لري خیبر پښتونخوا ګورنمنټ چې څومره هم دی باربر شاپ دکانونه څه کولو دي څه بند دي او بیوټي پارلر لا اوس هم نوټیفیکیشن نشته په هغې اوس هم پابندي ده دې نه علاوه د اختر نه پس چې موږ له کوم 15 ورځې ټایم میلو شو زموږ دلته په سیټي کې یا مردان 400 مو خبرو کو نه هلته 15 ورځې ټایم دی زموږ په پېښور کینټ ایریا کې 3 ورځې ټایم دی هغې له صرف جمعه هفته اتوار دا 3 ورځې دي آیا د پاکستان وزیر اعظم صاحب خو اعلان وکړو چې بھئی هفته اتوار به لاک ډاون په پوره ملک کې د هغې نه باوجود هم کینټ والا دکانونه کولو نه پرېږدي هغې وایي چې نه تاسو به 3 ورځې دکانونه کولو ساتئ جمعه هفته اتوار د کاروبار 9 بجو پورې دې موږ له ټایم راکړی دی واحد زموږ دا کار خو داسې دی تاسو ته بهتر پته ده چې کوم خلک دفترونه چوټي کړي یا دکانونه بند کړي بیا دې سره ټایم یې دی راشي خپل ویښتو واړه کولو له اوس موسم هم ډېر زیات د ګرمۍ موسم دی په دې سره غرمه کې غوسو نه راځي 9 بجو پورې چې زموږ د کار ټایم شي موږ ته وایي تاسو دکانونه بند کړئ نو یقین وکړئ چې حالات داسې راغل چې خلک د دکانونو خرڅولو ته تیار شو کو په کوم دکان کې لیبر دی نو د ورځې کو څومره کار وشي نو هغې باندې د هغه لیبر سیلري نه برابرېږي نو موږ دا دومره کریانې دا مسلې موږ چېرته نه ورکو بل دې سره به زه د لیډیز حوالې سره خبرو کوم چې څنګه زموږ لیډیز پالرې دي په کې ډېر داسې یتیمې دي کونډې دي هغې ښځې دي هغې ځان له وړوکې پالرې جوړې کړې دي چې زه زموږ د کور خرچه به دلته نه روانوي نه ټیک ته د کور خرچه خو د هغې دې ټایم سټاپ ته خو به یې باندې چې کوم د دکانونو هغه کرایانې راجمع کېږي د بجلۍ بیلونه پرې راجمع کېږي یقین وکړئ بل ورځ د بجلۍ بیل د اوبو بیلونه ټول راغل او د 3 میاشتو 2400 روپۍ بل راغو نه دا 3 میاشتې خو دا دکانونه ټول بند وو دا اوبه خو چا هم نه دي استعمال کړی نه د اوبو هغه بیلونه هم راغل دې نه علاوه د بجلۍ بیلونه دومره ډېر رولېږل چې عمران خان صاحب ویلي چې د 300 یونټو نه کم یونټ د هغې بل به نه راځي 3 میاشتو دکاندار دپاره یقین وکړئ د خلکو 20 هزار روپۍ بل راغو نو موږ خو دومره تنګ کړو چې آیا دا دکانونه موږ ختم کړو خرڅ کړو څه پې وکړو موږ خو دې حکومت دومره حد ته راوستو چې موږ مجبوره شو لہذا زموږ بل ورځ موږ پریس کانفرنس کړی و هغې کې موږ دا مطالبې کړې وې چې مهرباني وکړئ یو زموږ نه دا محدود ټایم ختم کړئ کوم چې د 9 بجې دی 9 نه پس خو زموږ کار شروع کېږي بل SOPs حوالې سره به زه خبرو کوم چې الحمدلله زموږ چې څومره هم دکانونه دي موږ د SOPs مخکې هم خیال ساتلو اوس هم ساتو او بیا به هم ساتو تاسو ټولو ته پته ده چې هیر ډریسر څومره هم شاپ دي نو وخت د سر نه به د دې په دکانونو کې به ډیټول پراته وي سپیرټ به دې سره وي چې کوم سټیلایزر ماشینونه دي هغه موږ سره یې چې کې دا کینچانې ګومنځې زموږ سټیلایز کېږي باقاعده په هر دکان کې ماسک موږ خپله پې ورکوو چې وایي د عوام نه علاوه دا زموږ پهله خپل سیفټي ده که موږ له یو کلاینټ راغو موږ خپل خیال وساتلو نو زموږ هم چاته په کور کې واړه واړه بچي دي فیملی ده نو دې په وجه باندې موږ د SOPs خپل هم ډېر زیات خیال ساتو آیا زموږ په وجه باندې داسې دغه نه شي بلکې تاسو وګورئ نو چې څومره هم دا 4 میاشتو شو د لاکډاون او د دې کرونا وبا نه اوسه پورې به چېرته په باربر شاپ او په هیر ډریسر یا بیوټي پارلر کې به داسې څه کیس نه راغلی چې هغه په میډیا مخې ته راغلي چېرې څوک حجام یا بیوټي پارلر والا په دې کې چې کرونا وایرس ورووتو صحیح روزي خان دلته یو خبره تاسو وکړه چې تاسو وایي چې مونږ حکومت نه مطالبه کوو چې مونږ نه دا محدود ټایم ختم کړي په SOPs باندې تاسو عمل هم کوئ بیا نور کاروبارونه که مونږ وګورو هغې هم وایي چې مونږ په SOPs باندې عمل کوو بیا سپیشلی ولې تاسو ته چې کوم دی نو دومره اجازت درکړي چې تاسو اوپنلی لګیا کار کوئ دغسې څه جواز جوړیږي د دې خو دا جواز دی څنګه تاسو ته پته ده زموږ یو بازار نه دی لکه اوس کو مونږ د غټو بازارونو خبرو وکړو نو په یو بازار کې 300 دکانونه وي نه هلته یو رش جوړیږي زموږ په هر بازار کې 2 یا 3 دکانونه دي هغه هم فاصله کې دي نو په دې وجه موږ وایو چې بھئی کم دا بازارونه بند شي نو دا خلک بیا موږ له کار له راځي آیا اوس مثال په طور کو یو کس دی هغه میډیسن کار کوي یا کاسمیټکس کار کوي یا کپړې کار کوي او هغه خپل 9 بجې دکان بند کړي نو هغه چې کله موږ له کار له راځي خو الریډي زموږ هم 9 بجې دکانونه بند دي نو دی به څه ټایم راځي دی خو د خپل کار نشي پرېښوی ولې چې زموږ خو داسې یو نیچرل دی د خلکو چې هغې ویر دا ویښته کټ کول یا دې دپاره بس یوزګار ټایم وي بیا به زه ځم صحیح ارشاد صاحب تاسو که د روزي خان نه څه پوښتنه روزي خان صاحب تاسو خبره وکړه چې موږ SOPs چې کوم دي نو په هغې باندې موږ پوره عمل درآمد موږ کوو دغه SOPs راته لږ ووایي کوم هغلته چې تاسو ټاول په دا کې استعمالیږي تولیه استعمالیږي د هغې علاوه نور بلیډ وغیره نور چې تاسو کم کېږي نو دغه کم دغه تاسو دا کوئ دغه راته لږ ووایي چې کم دي او په دغه باندې تاسو څنګه عمل درآمد کوئ د دې خو ټول نه پهله دا دی چې شروع کې به چې زموږ دکان ته څوک هم راتلل نه یو سپری و موږ جوړ کړی وایي کې سینیټایزر او دا ډیټول سپیرټ دا شیزونه هغه به موږ په ټولو کپړو باندې موږ کل په کم سیټ به چې هغه کېناستو موږ به په هغه سیټ باندې هغه سپری وکړه
بیا د نه علاوه سینیټایزر دی هغه به زمونږ په خپلو لاسونو باندې لګېدو او کسټمر ته به مونږ لګولو. ماسک به زمونږ سټاف چې څومره کسان دي هغوی به ماسک هم اچولی. تاسو ټولو ته دا ویلي دا تاسو په ټولو باندې جی بالکل دا زموږ یونین د طرف نه مونږ په خپله په هر دکان ګرځېدلي وو. مونږ چیکینګ بیلنس په هغې باندې کوو. لکه د ایس او پیز ما تاسو ته وویلې چې مونږ دومره خیال ساتو چې مونږ څو بیرې ګورمنټ ته هم ویلې چې خیر دی تاسو خپل سروې وکئ، تاسو وګورئ. او ډېر ځینو ته داسې راغلي دي د ګورمنټ اعلی عهدهدار خلک راغل زموږ ایس او پیز وکتل. په دې کې باقاعده چې څومره وزیرانو صدر کې چند دکانونه وو چې هغوی ته راغل ایس او پیز یې وکتل. هغې نه پس بل زموږ چې څومره ریزر دی نه په ریزر کې بلیډ چینج کیږي. بل مونږ سره سټریلایزر یو مشینونه دي په هر شاپ کې پراته دي. کله چې زموږ د کلاینټ کار وکړو نو د هغې کینچي د هغې ریزر دا هر څه مونږ باقاعده سټریلایز مشین کې کیږي صفا کړو. بل ټاول خبره تاسو وکړه ټاول نن سبا ډېر کم حد کې استعمالیږي. زیاتره ټیشو پیپر او دغه څیزونه استعمالوي. او بل یو راته لږ دا مو وایي چې خلک لږ ګیلې دا هم کوي چې یاره په هر ځای کې د هر چا خپله خوښه ده، څوک څومره پیسې اخلي څوک څومره اخلي. نو ستاسو چې کوم یونین دی د هغې له سایډ نه دغه شانې څه نرخنامه مقرر کیږي او هغه تاسو د عملي کولو بیا څه لای عمل تاسو شته؟ جی بالکل د دې داسې دي چې زمونږ په شاپ کې دا چې څومره فیلډ دی په دې کې مختلف کیټګریز دي. په دې کې کیټګریز کې ټول نه پهله چې کوم دی نه دا 1+ دی. 1+ هغه شاپ دی چې د کم 1 او 1.5 لاک روپۍ رینټ دی. بیا هغه ډېر هائی فائی جوړ دی، په هغې کې 2 3 اے سی لګېدلي دي، ویټینګ روم دی، د هغې چې څومره اوزار دی هغه هائی فائی دی، سہولت دی. لکه څنګه کوم د هوټل خبره وکړو نو هغه کې مطلب 1 او 2 او داسې نو هغه حساب سره زموږ هم دي. لکه 1+ چې کوم دی نه دا زموږ هیوي دی. بیا هغې نه پس A کلاس دی، بیا د هغې نه پس B دی او بیا سی دی. نو دا سی کلاس کو مونږ خبرو وکړو نو په سی کلاس کې دا چې کوم سکاوې شولې یا داسې واړه دکانونه یو سیټ والا سیډونو علاقو باندې نو هغه بیا د هغې مطابق مونږ دي ته ریټ یو نرخنامې ورکړي دي نو د هغې مطابق دی چې دا. روزي خان دا راته ووایي چې تاسو کوم د دې کیټګریز خبرو کا چې مختلف شاپس دي تاسو هغه کیټګریز کې تاسو ډیوایډ کړي دي. د 1+ تاسو خبرو کو بیا تاسو د سیو کا د 1+ ریټونه راته ووایي چې هلته کې تاسو څومره ریټونه اخلئ د ویښتو کټ کولو یا د حجامت. بیا د هغې نه پس د سی راته ووایي چې سی او د 1+ ترمنځ پورې څومره فرق دی؟ په دې کې د 1+ 300 روپۍ کټینګ دی. جی د ویښتو چې کم کټینګ وي د هغې 300 روپۍ کټینګ دی او دی د ګیرې سیټینګ نن سبا خو تاسو ته پته ده په یو ګیره باندې هم تقریبا 40-45 منټ لګي. صحیح. نه د هغې 200 روپۍ دي. دا د 1+ ریټ دی. او دې نه علاوه چې بیا کوم سی کلاس دی نو سی کلاس کې د دې شیپ او ګیره د دې تقریبا 50 روپۍ دي او د کټینګ د هغې 80 روپۍ دي. صحیح. بیا د دې نه علاوه چې کوم د ریټونو نه علاوه د ایس او پیز خبرو شو، ایس او پیز خو بیا ټول فالو کوي، هغه که 1+ دی او که سی دی نو دا ټول فالو کوي. بیا تاسو کتلی چې په ټولو باندې دا نافذ العمل دي؟ جی بالکل دا په ټولو باندې دی. د دې نه مخکې مونږ په سوشل میډیا باندې په پیپر میډیا باندې مونږ عوامو ته یو اپیل کړی چې تاسو مهرباني وکړئ کو بعضې یو داسې علاقه وي چې وړه علاقه وي او په کې یو ورکوټي دکان وي هغه تاسو نه 50 روپۍ د شیب اخلي. نه په دې 50 روپو کې کو تاسو ته پته وي نه ماسک نن سبا کو مونږ ریټ وګورو نو چې کم ریټ مینه په 20 روپۍ یو ماسک دی. صحیح. دې سره کو هغه دستانې واشي نه دستانې هم تقریبا په 30-35 روپۍ باندې سرجیکل دستانې ملاویږي. صحیح. نه تقریبا 50-60 روپۍ خو د هغه ایس او پی چې کم دی فالو کوي دا هغې جوړیږي. صحیح. نه آی دې 50 روپۍ کې څنګه دا نه مونږ د دې دپاره عوامو ته هم دا درخواست کوو چې مهرباني وکړئ چې تاسو کوم ځای ته ځئ. څنګه مخکې به مونږ یو مهم چلولو چې کوم ځای کې هم کسټمر ځي هغه د باقاعده چې کوم کاریګر باندې کار کوي هغه ته دی ووایي چې بھائی زما مخامخ دا ریزر چې دی دا په صفا کا په ډیټولو باندې هغې نه علاوه بلیډ چینج کا. نه بالکل مونږ خپل هم د دې کمپین چلو او عوامو ته هم دا اپیل کوو چې مهرباني وکړئ تاسو چېرته هم کار کوئ هلته له 100 روپۍ زیاتې ورکوئ خو چې هغه ستاسو د ایس او پیز مطابق وي. اخري تپوس به درنه دا کوم څومره خلک دي په پېښور کې چې د دې روزګارونو سره بیوټي پارلرز دي یا هیر ډریسرز دي دې کاروبار سره وابسته دي؟ په دې کې چې کوم د جینټس خبره وکړو نو تقریبا 7000 پورې په ضلع پېښور کې دکانونه دي. د دې نه علاوه د بیوټي پارلر لیډیز بیوټي پارلر 1500 نه 2000 دي او په دې کې کم از کم 50 نه والے 60000 پورې سټاپ دی. صحیح. ډیره مننه روزي خان صاحب مونږ ته د وخت راکولو. ارشاد صاحب تاسو د دې خبرې هم واورېدې کوم حوالې سره چې دې خبرې وکړي. بیا مونږ اخري راشو سی کیټګري سره دې خبرو وکړه چې 50 روپۍ هغې د ویښتو کټینګ غني ایس او پیز بیا دلته نه فالو کېږي. دی وایي چې مونږ سره هغه پیسې دی دلته کې نه جوړېږي چې دې سینیټایزر دلته کې کېدي ګلبس کېدي ماسک ځان ته ولګوي نو بیا خو دغه دلته کې مطلب دا چې ایس او پیز هم نه فالو کېږي. صحیح خبر تاسو وکړه. بل دا چې دوی کوم خبره وکړه کوم ریټونه دي دا عملي کېږي هم نه. داسې که مونږ په هر ځای
کې موږ خبرو وکړو د ترانسپورټ د کرایانو خبره کوم موږ وکړو حکومت یو دغه مقرر کړي هغه بیا ریټونه بل شان دي دوی خو د 50 روپو خبره وکړه خو هلته یو نیم سل 200 پورې اخیستی کېږي خو په نن سبا دور کې ضیاءالله صاحب که تاسو وایم که دوی یو نیم سل روپۍ هم اخلي نو ټیک دا خلک هغه ورکوي خو دا کوم ایس او پیز چې دي د هغه به خیال ساتل پکار وي څنګه چې دوی خبره وکړه دا په یو هیر ډریسر دکان کې دوی په خپله کار کوي او یو سړی دوی تر هغې هغه متاثره دی نو د دوی نه دغه متاثره کس نه دا متاثره کیدی شي او د دوی نه بیا دوی په کور کې به مشران کشران به دوی به نور خلک هغه متاثره کیدی شي آیا که دا په خپله متاثره شي نو دله به یو روح کس راشي دنه متاثره کیدی شي نو دا یو سلسله دا بیا نه ختمیږي دا بیا هغه پورې نه کیږي چې دغه حکومت موږ ته بار بار د ایس او پیز خبره کوي بار بار موږ ته د ماسک خبره کوي بار بار موږ ته د ګلوز خبره کوي د سینیټایزر خبره کوي نو دغه دومره سیزونه نه دي بس نن سبا دور کې زه اګین ته وایم چې دا کم پیسې دوی ویلې په دې باندې څوک هم عمل درآمد نه کوي پیسې ډېرې اخلي خو که ډېرې هم اخلي نو خلک یې ورکوي خو دغه ایس او پیز چې کوم دي په دې عمل درآمد چې کوم دی دا ډېر ضروري صحیح څنګه ارشاد صاحب تاسو ویل چې دغه ایس او پیز باندې عمل درآمد ډېر زیات ضروري دی بیا چې موږ کوم ګورو دغه کم چې شاپس دي بیا کم مارکیټونه دي د دې نه علاوه ټول چې کم مارکیټونه کلو شوي دغه د ایس او پیز په شرط باندې کلو شوي دي چې دغه ایس او پیز به دې فالو کوي د دې نه پس په دوی ته اجازت ورکړي او په دې باندې چې کوم دی زموږ کوم ګورو ضلعي انتظامیه په دې باندې هم چې کوم دی بار بار چاپی وهي او دغه څوک چې خلاف ورزي کوي هغه ګرفتاری هم ګرانو کتونکو پروګرام کې وخت شوی دی وړې شان دمې بیا راځو ګرانو کتونکو پروګرام کې اوس بیا هرکلې خبره به کوو موږ د ماحول حوالې سره او د ماحول صفای او ګندګۍ حوالې سره موږ کو ګورو د ماحول صفای دپاره ډېرې ادارې کار کوي چې موږ خپل ماحول څنګه صفا وساتو او دا وخت چې کوم دی زموږ ماحول چې کوم دی په مختلف طریقو سره هغه ګنده کېږي او د هغې کنټرول کولو موږ کوشش کوو خو بیا هم نه کېږي ډېر ګراني سپیشلي که موږ خبرو کو د اوبو نو د اوبو چې کوم صفایي ده په هغې په حوالې سره صوبایي حکومت یو ګام پورته کړی دی او دغه ګام دا دی چې د اوبو چې کوم صفایي ده دغه د اوبو صفایي برقرار ساتل او دا د ګنده کولو نه بچ کېدو دپاره یو واټر ریسورس کمیشن جوړولو فیصله شوې ده چې د هغې چیرمین به وزیر اعلی وي او دغه چې کوم کمیشن دی دا به د دې دپاره کار کوي چې کومې اوبه دي هغه د ګندګۍ نه بچ کړي او بیا عوامو ته چې کوم دی نو صفا اوبه هم فراهم کړي ارشاد صاحب دغه چې کوم حکومت فیصله کړې ده چې دغه واټر ریسورس کمیشن جوړ کړی دی که موږ وګورو ماحول زموږ ګنده کېږي بیا سپیشلي که اوبو ګورو هغه پکې یو ډېر اهم جز دی بیا که موږ د پېښور سیټي خبرو کوو د اوبو یو ډېره لویه مسله دلته کې د صفا اوبو نو دغه کمیشن ته اوس ووایي چې دا به دومره اهم وي اهم خو دی خو دا به دومره کار وکړي چې دغه زموږ کمې اوبه دي دا د ګندګۍ نه بچ کړي بالکل ګوره د کمیشن نه مخکې تاسو یو خبر وکړم دا اوس چې کوم د کورونا نقصانات خو ډېر زیات دي ځکه چې موږ ویلی نه شو ځکه چې هر څیز یې متاثره کړو موږ بار بار دا وایو په یو څیز ضیاء الله صاحب که تاسو زموږ د خپل دفتر نه تاسو کتلي وایي دا ګیر چاپېره غرونه چې کوم دي دا موږ ته کله نه ښکاره شوي مخکې وختونو کې خو په دې دا کې چې کوم هغه د ګاډو هغه دغه کم شو هغه ابوهوا چې صفا شو ابوهوا صفا شو نو غرونه چې کوم دي نو هغه موږ ته په نظر رالل داسې زموږ ماحول چې کوم دی بیا سیټیز خبره کوم د پیښور ښار شو دغه بیا دا ډېر زیات لکه مطلب وخت چې څومره وخت کېږي دومره دغه ماحول چې کوم دی زموږ ګنده کېږي او د هغې لپاره چې انډیکیټرز چې دي کوم نه ګوري چې دا ماحول څومره دغه دی لکه څومره کثافتونه دي په دې ماحول کې نو هغه کې پیښور ډېر زیات دغه شوی دی مطلب ښار دی دلته کارخانې د نور ځایونو خلک ټریفک پکې زیات دی مختلف دغه دي نو دې دپاره بیا د اوبو خبره کوم وکړو د اوبو لیول چې کوم دی نو هغه وخت په وخت باندې هغه کمیږي ښکته ځي د هغې ډېر وجوهات دي پای کې چې دا کوم دغه ګاډي دا کوي دغه چې کوم سروس سټیشنز دي بالکل دغه چې کوم دي دا به دي کې ډېر زیات د دغه اوبو په کمېدو کې په دې باندې زموږ خیال سره څه پابندي هم وسه وخت کې اوبه ډېرې زیاتې استعمالوي اوبه ډېرې زیاتې هغه استعمالېږي غیر ضروري طور باندې استعمالېږي زموږ د آبي ذخایر ورسره بالکل نو د آبي ذخایر چې کوم دي بیا که موږ نور وګورو بل طرف ته ضیاء الله نو زموږ اوبه موږ ګنده کوو ډېر زیات دي صحیح زموږ چې کوم سینیر دی ارشاد صاحب هغې یو ځل خبره کوله پروګرام کې هم په دې سیټ باندې ناست و هغې خبره کوله چې دا د کم نیر چې تېر شوی دی په دې پیښور کې په دې کې به څه وخت پورې پاکې اوبه تلي صحیح اوس دا اوبه چې کوم دي ضیاء الله هغه دومره دغه دي ګنده دي چې هغه د هغې نه بدبوی راځي
هغه یو وخت کې په کې دا دغه وس کم دغه شوی دی چې د خلکو څومره د ګټرو دغه چې کم دي نو هغه د نکاسي نهر جوړ شوی دی نکاسي اب نهر جوړ شوی دی د پیښور نهر نه نکاسي اب نهر جوړ شوی دی په دې کې خپ عدالت کې په دې باندې دغه شوی دی کیس په دې روان دی په دې کې د چې کوم ماحولیاتو محکمه ده د نوري محکمې چې کوم دی اګریګیشن محکمه ده هغه باقاعده راوختي دی هغه کیس په روان هم دی خو لکه مطلب مونږ په هر لیول باندې چې کوم دی نو د زمونږ د غیر ذمہواری لوجنه دغه وبمږ په خپل ادا کوو دغه خبره ده خو تاسو د اریګیشن خبرو کا کوم اریګیشن ډپارټمنټ چې بیا راشي هغه په کیس کې مونږ طلب نږدې ځکه چې تاسو سره ده بیا کومګه نور ډپارټمنټ زمونږ وګورو مونږ کالونی جوړو مونږ ځان ته پلازا جوړو مونږ ځان ته بلډینګ جوړو نو دا غي نکاسي مونږ ډایرکټ چې کوم دی نیر ته وباسو بیا دا غي ادارو په کې هم ذمہواری جوړیږي چې تاسو کله دا کالونی جوړوي هاوسینګ سوسایټیز جوړوي تاسو د دې لپاره بیل نکاسي ولې نه جوړوي بالکل دا ډیر زیات دغه تاسو کو د دې بسې ادارې چې دا غي به د ذمہواری دبليو اس پی دا یا هر اداره چې دا غي د ذمہواری به بلډینګ کنټرول اتارټي به یا به ار یو چې دا غي به د ذمہواری چې دا به د سيزونه به عملي کوي دا به یقیني کوي چې تکله کور جوړین استاد نکاسي اب چې کم دین هغه بدانی چې بس ته د ساتره کور سره نږدې نه هر دي او ته هغه نه هر ته ورچ د غیر لپاره وته پراپر تنظیم کې نو د دې ټول سيزونه لپاره چې کم دا وبمنګ نه کو د دې ټول هر څه لپاره دا کمیشن چې کم دا د دې دغه شو چې دا مختلف فیصله به دا کمیشن چې کم دین هغه به فیصله کوي دا کمیشن چې کم دین دا په صوبایي اسمبلی کې دی قانون دا چې کم دین پیش کړی شوی منظور کړی شوی دی چې وزیر اعلی صاحب د دې مشروي دغه شانې د چې کوم اریګیشن دی بلدیات دی د دې سیکټریان او دغه چې کوم وزارت دي صنعت او موږ سره بیا تجارت ټول په کې شامل دي خیبر پختونخوا د سرحد چمبر کامرس انډستری چې کوم دا دغه صدر چې کوم دی دا ټول یو دغه بوي ټیم بوي د دې دغه ممبرانی دا کمیشن چې کوم دی دا مختلف دغه فیصلې چې کوم دي چې وبسمره ورکولي چاله ورکولي دغه د ریټونو تعین دا ټول چې کوم دی دا کمیشن به دا ټول هر سبا دی په خپل لاګي کوي بیا دغه دغه چې کوم فیصلې کی دغه فیصلو د عملي کول لپاره بیا دیو اتارټي به جوړي صحیح دغه اتارټي چې کوم نه دا بشپګ میاشتې کله دا کمیشن دغه شپګ میاشتې کې بدن دغه اتارټي هم جوړیږي نو دا ټول دی دغه لپاره ځي الله دره چې زمونږ کوم یو بدقسمتي زمونږ دره چې دلته قوانین ډیر جوړ شي صحیح خو قوانین بیا عملي کیږي نه پاغي باندې امپلیمنټیشن نشته دی نو که فرض کړه دوی دلته دا یو کمیشن جوړ کو او بیا دغه کمیشن د فیصلو د عملي کول لپاره دغه اتارټي جوړ کړه دا یو ډیر زیات ښه قدم دی مونږ وایو چې دا ډیر مخکې پکارو کومګو ګورو نو دغه سي تاسو چې څنګه خبرو کا ډیر زمونږ قانون پاس شوی دی مونږ ته رولز راکړې شوی دي جرمانه په لګولې کیږي پاغي باندې چې کم دی نو بیا کېدم پکشته دی خو برابر دلته کې سزاګانې مشته دی او امپلیمنټیشن تاسو څنګه ویل چې امپلیمنټیشن دلته کمې دی د دې نه مخکې تاسو او تیادی یو نوټیفیکیشن شوی چې د کور نقشه به هله اپروف کیږي چې کله تاسو کې د بوټي د لپاره ځای پرې ته په یو بوټي ځان سره کوي هغه چرته کې امپلیمنٹ کیږي مونږه په دې په خبر کې پلازي ګورو چې د پلازي د لپاره به هله تا نقشه درکې چې تاسو په خپل پارکینګي دغه پارکینګ باندې پلازي دغه چینی وسري هغه سیل شوی هم دي دوباره کولو شوی دي دغه امپلیمنټیشن بیا ضروري بالکل دغه امپلیمنټیشن چې کوم دی نو هغه ډیر زیات ضروري دی په دې قانون کې اوسې که تاسو دوی امروپای کې 200 جرمانه هم لګوري چې دغه شانې دا کوم دغه دی یا وبچا په هر طریقه چې چا وبګند کړی نو دغه 3 میاشتې قید دی 3 لک روپۍ چې کوم دی هغه جرمانه ده ګوره دا سيزونه 15 لک روپۍ جرمانه 15 لک روپۍ جرمانه ګوره دا سيزونه دا هله خلک به هله دین سبق والی چې دغه شانی په سو باندې جرمانه وخجول شي او هغه پبلک شي دومره اشتهارونه حکومت ورکوي په مختلفو مدونو کې دغه شانی دی هم یو اشتهار دو ورکی چې دغه شانی مونږ په دې مت کې دومره دغه وکړو ګور زمونږ دا خونداره مصیبت هم داره چې مونږ ډیر سوزونه کوو چې کوم د عوامو ته د غي د خودلو وی هغه مونږ د عوامو نه پټو هغه مونږ عوامو ته نه خایو چې کوم د عوامو سره د غي سکار ویم نو باغی باندې مونږ غټ غټ اشتهارونه لګو نو دا هم دا چې د عوامو کې یو شعور دا یو مهم هم د دې حواله سره چلول شي په دې سرکاري د توګه دا چلول شي چې په خلکو کې دا دغه وکی چې دغه شانی وس یو دغه جوړ شو د ټي وي په ذریعہ د سوشل میډیا ودن زما سوشل میډیا دا هر څوک په دې دغه نه هر څوک سوشل میډیا یوز کوي چې دا هغه ته دا و په سختۍ سره ویل شي چې دا کمیشن جوړ شوی دی دا به اتارټي به جوړیږي د کار بدای چې تاسو د اوبه چې کم دی اوبه خو ژوند دی بالکل د اوبو نه بغیر خو اډوسه د عقیدې نشي اوبه چې کم دی زمونږ ژوند دی کدا شان مونږ دا کو به احتیاطي کو بیا کله بیا دا اوبه چې کم دی دا اوبو نه مونږ عذاب جوړ شي او دا غندو بو د وجه بیا ډیر زیاتی بیماری جوړیږي او د اوبو
دغه وجې نه موږ ته یو عذاب هم جوړېدی شي الله صاحب که تاسو که موږ وګورو موږ څه کوو موږ ونې کټ کړو موږ دغه کوو دا فارسټیشن چې کوم دی ډیفارسټیشن دا موږ دغه کوو او په دې کې زموږ خپل خلک چې کوم دي سرکاري خلک بدقسمتۍ نه هغه پکې انوالو وي هغه چې کوم دي هغه چې کله ونې موږ کټ کړو د هغې سره بیا سیلابونه په موږ باندې راځي تېر وختونو کې موږ باندې څو ځل سیلاب راغلی دی ښه زموږ بله یو بدقسمتي که تاسو زه ویم ریسنټلی په دا کې څه کاروایانې شوې په ټول صوبه کې چې په کوم ځای کې هم فارسټیشن کېدو چا ونې وهلې د خلاف کاروایانې وشوې چې کوم افسران هغه کاروایانې وکړې دوی هغه بدل کړل لکه مطلب تاسو سوچ وکړئ که نه چې موږ به کم دغه که موږ وګورو لکه په خولې به موږ وایو په خوله باندې یوه خبره چې موږ به دا کوو موږ به دا کوو خو چې کله بیا د امپلیمنټیشن او د یو څیز د عملي کولو او په هغه عملي کولو کې د یو سخت کاروایي ټیم راشي نو موږ په هغه ځای کې بیا ارشاد صاحب بل رول پکې د عوامو هم راځي چې عوام دلته کې څومره شعور لري څومره چې کوم دی نو هغه دغه رولز فالو کوي د عوامو رول پکې هم ډېر زیات دی که موږ وګورو همدغه زموږ د پاکستان چې کوم خلک دي بهر ملکونو ته لاړ شي دوبۍ ته لاړ شي سعودي ملکونو ته لاړ شي هلته که وګورئ هغوی د دغه ډرایوینګ چې کوم اصول دي په دغه روډونو باندې ښه ټیټ فالو کوي بیا دلته پاکستان ته راشي هماغه په الټه لاس هم رواني د دغه ډرایوینګ خلاف ورزي کې سیټ بیلټ هم نه اچوي نو بیا دغه امپلیمنټیشن چې کوم دی نو د خلکو هم ډېر زیات ضرورت دی بلکل او د هغې دپاره تاسو ته ما وایي چې دغه سختې جرمانې سختې جرمانې به د دوی چې کوم اوس 3 میاشتې قید او 15 لکه جرمانې خبره کړله نو دغه به عملي کول پکار ارشاد صاحب د پروګرام ټایم پوره دی معذرت سره ګرانو کتونکو د پروګرام وخت سره ته رسیو چې اجازت غواړو د الله په امان